بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 148 نمبر سبق ته 148 نمبر او الدرس الخامس والثلاثون 15 نمبر درس ته. په 15 نمبر درس کې نن زموږ دویم سبق ته او الفعل الماضي المذکر، فعل ماضي د مذکر باره کې به بحث کوو. یقول خالد وایي، یقولو دا د فعل مضارع واحد مذکر غائب صیغه ده او د دې فاعل خالد موجود دی را دی. یقول خالد وایي سمعت الاذان، سمعت دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. سمعت معنی ده ما واورېده، سمعت تا واورېده. دا سمعت چې دی که نه دا د فعل ماضي واحد مذکر حاضر صیغه ده او سمعتو د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. د مذکر مؤنث دواړو دپاره راځي خو دې سبق کې صرف د مذکر دپاره استعمالیږي. نو سمعتو فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. سمعت الاذان، ما اذان واورېدو، ما اذان واورېدو، ما د بانګ اواز واورېدو. صلیتو ما منځ کو، صلیتم دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده او دا د مذکر مؤنث دواړو دپاره خو دې سبق کې صرف د مذکر د سړي دپاره استعمال شوی. وایي خالد وایي سمعت الاذان، ما اذان واورېدو، وصلیتو او ما منځ کو، صلیتو ما منځ کو، صلیته تا منځ کو، صلیته تا منځ کو، صلیتو ما منځ کو. پتا باندې چې پیش وي، پتا باندې چې پیش وي نو دا واحد متکلم صیغه د دې معنی دا کار ما وکړو، صلیتو ما منځ کو. نو یقول خالد سمعت الاذان وصلیتو، خالد وایي ما اذان واورېدو او منځ مې وکړو. اخذت الوردة، اخذتو دا هم د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. دې سبق کې صرف د سړي لپاره استعمالیږي، دا د سړي او ښځو دواړو لپاره استعمالیږي. دې سبق کې صرف د سړي لپاره. اخذت الوردة، اخذت الوردة، ما اخذتو معنی نه ما راواخیستو، الوردة د ګلاب ګل، اخذت الوردة ما د ګلاب ګل راواخیستو. شممتو دا هم د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. شممتو معنی نه ما بوی کو، دا ګلاب ګل مې راواخیستو او پوزې ته مې نږدې کو، ځان ته مې راښکلو، بوی مې کو. شممتو دا هم د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. ما بوی کو، ما بوی کو. مخکې اوس وایي نظرتو معنی نه ما وکتل، نظرتو ما وکتل دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. نظرتو ما وکتل الی امي، خپل مور طرف ته، و ابي او خپل پلار طرف ته. وفرحتو دا فرحتم دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. فرحتو معنی نه زه خوشحاله شوم. نظرتو ما وکتل الی امي و ابي، خپل مور او پلار ته. وفرحتو او زه خوشحاله شوم، وفرحتو او زه خوشحاله شوم. مور او پلار ته مې وکتل او خوشحاله شوم. فکرتو اولا ما اول سوچ کو، فکرتو معنی نه ما سوچ کو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. فکرتو ما سوچ کو، اولا اول. ثم تکلمتو، ثم معنی نه بیا، تکلمتو ما خبره وکړه. اول مې سوچ کو بیا مې خبره وکړه. د مقلانو په شان ته مې اول خبره او بیا وروسته سوچ نه. اول سوچ د عقلمندو د هوښیارانو کار دا وي چې اول په خبره ښه سوچ وکړي چې یاره زه دا خبره کوم وی کم مناسب ده، د دې مجلس مطابق مناسب ده او که غیر مناسب ده. نو که مناسب وي نو هغه وکړي، که غیر مناسب وي نو اول یې سوچ وکړو چې یاره دا د دې مجلس مطابق نه ده نو هغه بیا نه کوي. فکرتو اولا، اول ما سوچ وکړو. ثم تکلمتو بیا مې خبره وکړه، اول مې سوچ وکړو بیا مې خبره وکړه. نو دلته کې دا چې کوم سمعتو، صلیتو، اخذتو، شممتو، نظرتو، فرحتو، فکرتو، تکلمتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغې دي. دا په اول دغه جملو کې څلور جملو کې دغه استعمال شوي. اوس کته موږ له استفهامیه سوالیه جملې راکړي دي، د هغې به جوابونه لیکو. سوالیه جملو کې موږ د یو مذکر حاضر نه، د مذکر حاضر فعل ماضي، د فعل ماضي کې د مذکر حاضر نه تپوس کړی دی، یعنی تیر شوي وخت کې د یو موجوده سړي نه تپوس کړی دی او بیا هغه سړي ځان دپاره د متکلم واحد متکلم صیغه استعمال کړې ده نو جواب یې ورله ورکړی دی. نو دلته کې تپوس کوي وایي هل سمعت الاذان، سمعت تا واورېدو، سمعتو ما واورېدو. نو هل سمعت الاذان، سمعت دا د فعل ماضي واحد مذکر حاضر صیغه ده، فعل ماضي واحد مذکر حاضر صیغه ده. هل سمعت الاذان،
آیا تا اذان واورېدو؟ آیا تا اذان واورېدو؟ اردو کې وایي کیا تو نے اذان سنی؟ هغه ورته وایي نعم او جی سمعتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. او جی ما واورېده الاذان اذان، او جی ما اذان واورېده. نعم سمعت الاذان، او جی ما اذان واورېدو. اوس ته بیا هغه کس تپوس کوي، فرض که یو استاد د خپل شاګرد نه تپوس کوي، نو اوس استاد تپوس کوي هل صلیت؟ آیا تا منځ کو؟ هل صلیت؟ آیا تا منځ کو؟ نو هغه جواب ورکوي نعم او جی صلیتو ما منځ کو. صلیت تا منځ کو، صلیتو ما منځ کو. ٹھیک شو جی؟ صلیت تا منځ کو، صلیتو ما منځ کو. سمعت تا واورېده، سمعتو ما واورېده. نو دا چې کوم سمعت، صلیت، اخذت، شممت، نظرت، فرحت، نو دا د فعل ماضي واحد مذکر صیغې دي، حاضر دپاره ده چې موجوده وي او سړی وي، خو دا کار یې په تیر شوي وخت کې کړی وي، یعنې دا کار یې مخکې نه کړی وي. موجوده یا په راتلونکي وخت کې به نه کوي، موجوده اوس وخت کې هم نه کوي او راتلونکي وخت کې به هم نه کوي، بلکې دا کار یې کړی دی. نو ماضي تیر شوي وخت کې کار کړی دی. نو اوس هغه استاذ د شاګرد نه تپوس کوي وایي هل صلیت؟ آیا تا مونځ کړی؟ هغه ورته وایي نعم او جی صلیتو ما مونځ کړی دی، ما مونځ کړی دی. اوس ته بیا ورته سوال ته کوي، دا استاذ ته سوال کوي هل مانا ده آیا، اردو کې وایي کیا تو نے یہ کام کیا؟ کیا تو نے یہ کام کیا؟ مونږ پښتو کې وایي آیا تا دا کار وکړو؟ نو هل اخذت الوردته؟ هل اخذت آیا تا واخستو، تا را واخستو، الوردته د ګلاب ګل، اخذت فعل ماضي واحد مذکر حاضر صیغه ده. نو هغه ورته وایي نعم او جی اخذتو ما را واخستو الوردته د ګلاب ګل. اوس ته هغه تپوس کوي، دا استاذ ته بیا تپوس کوي هل شممت؟ هل شممت؟ ها معنا هغه، یعنې هغه ګلاب. شممت معنا تا بوی کو، تا پوز دې ته نږدې کو، بوی دې کو. هل شممتها؟ آیا تا هغه بوی کو؟ هغه ګلاب ګل یادوي. آیا تا هغه بوی کو؟ هل شممتها؟ آیا تا هغه بوی کو؟ هغه ورته وایي نعم او جی شممتو ما بوی کو، ها هغه. شممت تا بوی کو، ها هغه. او ورته وایي نعم او جی شممتو ما بوی کو، ها هغه. نو اوس ته استاذ بیا تپوس کوي کیف رائحتها؟ کیف معنا د څنګه، رائحه معنا خوشبو، ها د هغې خوشبو څنګه ده؟ کیف رائحتها؟ د هغې خوشبو څنګه ده؟ هغه ورته وایي رائحتها د هغې خوشبو طیبتون، عرب وایي طیبه ډېره ښه ده، د هغې خوشبو ډېره ښه ده. رائحتها طیبه، د هغې خوشبو ډېره ښه ده، ډېره ښکلې ده. اوس ته استاذ بیا تپوس کوي هل نظرت؟ آیا تا وکتل الی ابویکا؟ ابوی والدینو ته وایي، مور پلار دواړو ته وایي، او امی و ابي زما مور او زما پلار، امن او ابون دا مور او پلار ته وایي. ابوی یا ابوانی عموم مور پلار دواړو ته وایي، والدین ورته وایي، والدین څنګه موږ وایو والدین، نو عرب وایي ابوین. هل نظرت الى ابویک؟ هل نظرت آیا تا وکتل الى ابویک خپل مور پلار طرف ته؟ الى معنا د طرف ته، ابوی مور پلار، والدین او که معنا د خپل، یعنې تا خپل مور پلار طرف ته وکتل؟ نو هغه ورته وایي نعم او جی نظرتو ما وکتل الى ابوی خپل مور پلار طرف ته. ٹھیک شو جی؟ چې زه تا ته وایم که نه چې تا خپل مور پلار ته وکتل، نو الى ابویکا تا خپل مور پلار ته وکتل. او چې زه وایم ما خپل مور پلار ته وکتل، نو نظرتو الى ابویه، بیا به دا یا استعمالوم. که ستا لپاره تا نه تپوس کوم نو کاف به استعمالوم، کاف زبر والا. او که زه ځان لپاره هم چې ما ورته وکتل، نو زه به بیا دا یا استعمالوم، ابویه ما وکتل. نظرتو ما وکتل الى ابویه خپل مور پلار ته. نو اوس ته استاد بیا تپوس کوي هل فرحت؟ آیا ته خوشحاله شوې بهما د دې دواړو په لیدو باندې، یا بل شانتې واخله هل فرحت بهما؟ آیا ته د دې دواړو نه خوشحاله شوې؟ هغه جواب ورکوي نعم او جی فرحتو زه خوشحاله شوم بهما د دې دواړو په کتلو باندې، یا د دې دواړو نه یعنې مور پلار دواړو نه خوشحاله شوم. ٹھیک شوه؟
نعم فرحت بهما او جی زه د دې دواړو نه خوشحاله شوم یا زه د هغوی دواړو نه خوشحاله شوم یا دویمه معنی وکړه نعم فرحت بهما او جی زه د دې دواړو په لیدو باندې خوشحاله شوم نو دا زمونږ سره د 148 سبق او د 15 نمبر درس دویم سبق انشاءالله راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام